د قیامت د ورځې یو پهلو نه دی، دا مو چې ماران دی او لړمانه سخته ورځ ده او د تکلیف ورځ ده او د پریشانۍ ورځ ده، دا خو ته یو جهت بیانې، دا ته د قیامت یو اړخ بیانې. د قیامت ورځ به یو نور به راښکاره شي. دا ولې نه وایي؟ هغه نور ته چې وګورې د پیغمبر څلور یاران ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. افضل البشر بعد الانبیا سیدنا ابوبکر صدیق به را روان وي، رڼا به نور سیوا شي. ربه څوک دي؟ دا نور دا چمک د چا دی؟ آدم علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یوشع علیه السلام، دانیال علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام. اخر کې یو نور به راښکاره شي. ته چې نظر واچې تجلی د څه ده؟ دا نور د څه دی؟ ته چې نظر واچې امام الانبیا خاتم الانبیا محمد رسول الله به را روان وي صلی الله علیه وسلم. رڼا ختمه نه ده. د اتو ماشومانو د قرآن د ختم موضوع پاتې ده. توجه توجه. هغې نه بعد به څه افراد را پاسي. اجي صاحب یو ډله به را پاسي، یو ګروه به را پاسي، یو جماعت به را پاسي، یو پارټي به را پاسي، یو تنظیم به را پاسي، افراد به را پاسي، لښکر به را پاسي، خلک به را پاسي. ته چې نظر واچې دا څوک را روان دي؟ ته چې وګورې دا به څوک وي؟ دا به څوک؟ ابوبکر صدیق بنئ، عمر فاروق بنئ، صحابه بنئ، تابعین بنئ، تبع تابعین بنئ، ائمه بنئ، اولیاء بنئ، اتقیا بنئ، اکابر علماء دیوبند بنئ، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب بن نه بئ. ستا د مسجد قاری صاحب بنئ، دا مولانا صاحب بنئ، دا شیخ صاحب بنئ، دا پیر صاحب بنئ. ربه څوک را روان دي؟ نو دا څوک را روان دي؟ ته چې نظر واچې د قیامت ورځ به یو نور به راښکاره شي، د قیامت ورځ به یو چمک به راښکاره شي، د قیامت ورځ به یو برېښنا به راښکاره شي، افراد به راښکاره شي. ته چې نظر واچې یو نوراني انسان به را روان وي. ته چې نظر واچې ربه دا څوک دي؟ ته چې وګورې دا به د زاخیلو باچا صاحب را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. ربه دا څوک را روان دي؟ شیخ عبدالغني صاحب به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه دا څوک را روان دي؟ ستا د نظر ته مخامخ وګوره څوک را روان دي؟ مغفور الله باباجي به را روان وي، رڼا نور هم سیوا شوه. څوک را روان دي؟ زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب را روان دي، رڼا به نور هم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه څوک را روان دي؟ دیر باباجي را روان دي، رڼا به نور هم سیوا شي. استاد العلماء استاد المجاهدین ډاکټر شیر علی شاه المدني رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه څوک را روان دي؟ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. ربه څوک را روان دي؟ ته چې نظر واچې حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. څوک را روان دي؟ مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه به را روان وي. وجدان وایم رڼا به نور هم سیوا شي. بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه به را روان وي. شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ برا روانی، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ برا روانی، رنابا نورم سواشی تچ نظر واچے ربا سوک روان دی، شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ برا روان دی، رنابا نورم سواشی تچ نظر واچے رب دا قیامت پورس دا سخت دورت سوک روان دی، تچ اگورن دا تچ اگورن نمونہ اسلام محقق اور مدقق، محقق و مدقق اغا عظیم سپود قاسم نانوتوی سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ برا روان بھی. توجہ رنا ختم ندا اغین بعد مولانا محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ روان دی، نظر و چرہ بسوک دی مجموعہ اسانید الاسلام الشیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ برا روانی، اغیر بعدو گورا مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ برا روانی، رناب نورم سواشی رب سوک روان دی، تچ نظر واچے رب سوک دی، آئمہ برا روان دی، سوک روان دی، امام بخاری برا روان دی، امام مسلم برا روان دی، سہائے ستو آئمہ برا روانی، امام احمد برا روان دی. توجہ نظر واچو سوک روان دی، امام مالک برا روان دی، امام شافعی برا روانی، نور برا کارشی اگو رسوک دی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ برا روان دی. رنا ختم ندا سما شمانو ختم دی.
اتو ماشومانو د ختم موضوع پاتې ده. هغې نه بعد برانا علامه ابراهیم نخعی رحمت الله علیه برا روانی تب تابعین اور تابعین برا روانی چې نظر واچي 1,44,000 زما د پیغمبر حبیدار تابعدار جانثار وفادار 1,44,000 صحابه کرام برا روانی. هغې نه بعد چې دننه وګوري هغې کې دننه 313 بدري مجاهدین را روان وي. هغې کې دننه رڼا به ښکاره شي اولو العزم عشره مبشره لس صحابه به را روان وي. هغې کې دننه به نور دا به هغه خلک را رواني چا چې په دنیا کې خپلو بچو باندې قرآن په ناظره باندې ویلي. میرے نبی نے فرمایا البسا دے ماشومانو قرآن ختم کو البسا والداهم تاجن یوم القیامه. د دې ماشومانو اتو ماشومانو مور پلار ته به الله داسې تاج په سر کي د هغه تاج رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي. دلته علما د ماشومانو دستربندي کوي هلته به الله تعالی